یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو ما بار بار تاسو ته دا خبره کړې ده چې په آمنو سره الله جل شانه کله خطاب کوي نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمائی او دا شپږم صحابي د سادس من الصحابه دے فرمائی چې کلم الله جل شانه د یا ایها الذین آمنو سره خطاب کوي نو اے د ایمان خاوندانو اے مؤمنانو تاسو دی خبرې لا د زړه غوږونه کولاو کوي پورا توجه سره هغه چې کوم دی وورئ الله جل شانه به د دې نه پس یا د یو اهم خبرې حکم کوي یا به یو اهم خبرې امر کوي یو قیمتي خبرې به الله جل شانه تاسو ته حکم کوي او امر به کوي او یا به د یو اهم کار نه الله جل شانه تاسو منې کوي علماء کرام فرمای چې د یا ایها الذین آمنو سره الله کله خطاب کوي نو دا د محبت انتها ده دا د الله جل شانه د طرف نه مونږ او تاسو سره د محبت هغه انتها ده کله چې پلار یو بچی ته آواز کوي کنه او ورته وایي ای زویا ای بچوړیا نو بچی څومره خوشحاله شي ډېر خوشحاله شي کدا پلار ورله د دینه په نورو الفاظو آواز وکي نو د زړه هغه نه خوشحالېږي چې څومره په داسې الفاظو دغه رنګ که استاد خپل شاګرد ته یو قابل شاګرد وي لایق شاګرد وي او هغه له داسې د مینې او د ادب او د انس نه ډک آواز وکي په داسې الفاظو سره هغه له خطاب وکي نو دغه بچی دغه شاګرد څونه خوشحالېږي دغه رنګ الله جل شانه چې کله مؤمنانو له خطاب کوي یا ایها الذین آمنو سره نو په دې کې د الله جل شانه د طرف نه د جانب نه ډېر لوی د مینې اظهار دی د مؤمنانو سره اے د ایمان خاوندانو